السلام علیکم دوستانو، څنګه الله خیر دی، خیریت دی، برابر یې دوستانو. نن زه تاسو ته ښیم یوه نوې ویډیو چې تاسو د سهولت لپاره او بغیر پیسو شیلټر څنګه جوړیږي، بغیر پیسو نه شیلټر. نو راځئ زه تاسو ته ښیم، تاسو وګورئ، تاسو چک کوئ چې بغیر پیسو نه شیلټر جوړول دا ممکنه خبره خو ناممکنه نه ده. خو که تاسو کې لږ شان ټیلنټ وي نو دا تاسو په هر ځای کې بغیر پیسو نه شیلټر جوړولی شئ. نو تاسو وګورئ، چک کوئ، دا د یو شیلټر جوړ کړی دی د خپلې ناستې لپاره. دا کپنۍ تاسو ته نه رالیږي چې کپنۍ تاسو ته راولیږي چې یاره تاسو ځان له ستاسو لپاره شیلټر راولیږي، تاسو پکې کښېنئ. خو دا ستاسو د خپل سهولت لپاره دا تاسو چک کوئ. په دې باندې نه دومره خرچه راځي، لرګی خو ستاسو هسې په سیټ کې. اکثر موږ ټاور والا چې کار کوو نو ټاور والا موږ اکثر خوراک چې دی زموږ تقریبا نیمې شګي. نو د دې شګي د بچ کېدو لپاره، د شګي نه د بچ کېدو لپاره تاسو معمولي تکلیف وکئ. ګنټه یا یوه ګنټه لرګی خو زموږ سره هسې په سیټونو کې ډېر زیات دي. نو دا تاسو چک کوئ. دا موږ به د دې ملګري نه تپوس هم کوو چې دا لکه د کپنۍ په وینا باندې دوی جوړ کړی دی که نه په خپل سهولت لپاره دوی جوړ کړی دی. زه ورځم د دوی نه تپوس کوم. السلام علیکم ادم صاحب، څنګه الله خیر دی، خیریت دی، برابر یې. دا شیلټر تاسو ته کپنۍ ویلي که نه تاسو په خپله مرضۍ جوړ کړی دی؟ ګوډ. که تاسو په خپله مرضۍ د خپل ځان د سهولت لپاره لکه تاسو دا شیلټر جوړ کړی دی، په دې خو لکه ستاسو نه څه خرچه راغله، لرګی خو هسې ستاسو په دې سیډونو کې درسره پروت دي. نو دا تاسو د دې لپاره جوړ کړو چې د دې ځایګي کې لکه ډېرې زیاتې شګې الوځي، هوا راځي. نو تاسو د هوا نه د بچ کېدو لپاره لکه چې تاسو رزق لږ په آرام وخورئ، د نور نه بچ شئ او لږ په سهولت باندې کښېنئ. سړی یو 15 منټه یا 10 منټه ریسټ کوي نو راشي په دې ځای کې لږ په سهولت وکړي، سګرټ پکې وڅکي، په آرام باندې کښېني، اوبه پکې وڅکي. دا پکې لکه تاسو دا ځای د اوبو لپاره جوړ کړی دی. دا ماته یو ملګري وویله چې دا پکې موږ د کولر لپاره لکه دا پکې ډېر ډېر ښه ښایسته سیسټم کړی. په دې کې لکه تاسو خپل ټولز هم کېښودی شئ، لکه داسې ټولز چې هغه غرمه خرابوي. مثال په ورځ د ترمامیټر لکه د کانکریټ لپاره چې کوم استعمالیږي یا بل داسې څه شی چې غرمې خرابوي، د هغې د سهولت لپاره لکه دا ځای پکې جوړ کړی دی. دا تاسو چک کوئ، ښه بند دی. نو لکه دې کې تاسو صرف د خپل خوراکي او د خپل د ناستې د سهولت لپاره. نو په سعودي عرب کې خو زه چې اینمه زما چې تقریبا څومره زندګي وشوه نو ونې په سیړونو کې نشته، نو ټولې دقې شړې. نو دقې شړې کې موږ چې کله روټۍ خورو نو کله موږ یو ځای ته ځو، کله بل ځای ته. نو د هغې د سهولت لپاره تاسو که لږ تکلیف وکئ او دغسې ځان له لرګی خو ستاسو هسې په سیټ کې ډېر وي، نو که تاسو داسې ځان له یوه وړه غونته کې کمره جوړه کړئ بغیر د خرچې نه، څه پیسې په دې نه راځي. ادم صاحب دا تاسو په څومره ټایم کې جوړ کړی دی؟ یوه ګنټه کې دنده جوړ شوی دی. نه پې څه خرچه راغله، خرچه پې نه ده راغلې. او اوس پکې تاسو ته په تقریبا چې یا میاشت داسې یا 15 ورځې یا 20 ورځې هر څومره تاسو په سهولت کې پکې ناستئ. تاسو چې لکه بل سیټ ته ځئ هم لکه ستاسو دا روټین دی چې تاسو په بل سیټ کې هم دغه ځان په خپله جوړوئ. دا تاسو جوړوئ لکه دې چې تاسو ته کم اوس لکه دغه میلاو شو، سهولت میلاو شو، لکه تاسو به انشاءالله په بل سیټ کې په خپله لکه بغیر وینا نه، د فورمین د وینا نه، د بل چا د وینا نه، په خپله جوړوئ. نو دا تاسو وګورئ ملګرو، که تاسو هم چېرته په سعودي عرب کې یئ یا په سعودي عرب کې یا په هر ځای کې لکه تاسو چېرته په شړو کې نو د تاسو بغیر د پیسو نه دا شیلټر جوړېږي. دا تاسو چک کړئ، ستاسو د ناستې لپاره، ستاسو د سهولت لپاره. نو خدا حافظ، تھینک یو.